सूरह रूम د نبوت نه اته کاله مخکې د قیصر روم خلاف بغاوت شو. او یو سړی د فوکاس په نامه هغه د روم بادشاه شو. قیصر سره د 500 زامنو قتل کړ. او د هغې نه پس د قیصر ښځه او 3 لوڼې ول هم قتل کړي. د ایران خسرو هغه د دغه قیصر زیر بار احسان ورسره هیلپ کړی. د دې قیصر چې دا قتل شو د ده زیر بار احسان د دې قیصر خپل نوم ماریس MAURICE قیصر په دغه ټایټل دی. قیصر ټایټل لکه پرزیدنټ خو نوم یې څه ماریس MAURICE. نو دا موریس دا د ایران د خسرو داغه محسن او خسرو به دغه فادر وي. لہذا په 603 عیسوي کې خسرو فوکاس باندې حمله وکړه. د مشرقي یورپ څخه او په مغرب کې د شام په علاقه کې انطاکیه پورې راورسېد خسرو. روم والا وکتل چې فوکاس اوس بے بس دی، مقابله نشي کولی. لہذا دوی د افریقې د گورنر نه امداد وغوښته. د افریقا گورنر د خپل زوی قیادت کې یو لوی فوج روان کړ دوی امداد نه. د هغه نامه د هرقل. هغه چې قسطنطنیه ته راورسېده، موجوده کې قسطنطنیه ته څه وایي؟ یا کانسټانټینوپل نه اوس ورته څه وایي؟ استانبول. چې استانبول ته راورسېده، فوکاس دومره بې بسه شوی و چې هغه یې ډیترون کړ، معزول یې کړ. او دغه د افریقې د ګورنر چې یې په خپله د روم بادشاه جوړ شو، هرقل. او فوکاس په دغه انداز قتل کړ هغه چې څنګه مورس قتل کړی. دا واقعه 610 کې وشوه. 610 عیسوي. او دغه د نبوت کال هم دی. هم په دغه کال پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نبوت میراث شو.
وحی راغلی. اوس خسرو خدا جنگ شروع کړو د فوکاس خلاف. د فوکاس د معذوره کولو باوجود هغه دا جنگ سٹاپ نه کړ. لکه زموږ مشر الله صلی الله علیه بیا جنگ سٹاپ نه شو ځکه مقصد خو بل شي. او دې له رنګ ورکړ د مجوسیت او د عیسایت د مقابله چې دا جنگ څه مېس کړي د مجوسیت د دوه تهذیبو کشمکش دی. صحیح موجود اور ټولتم وایي څو اوس دا کوم جنگ چې روان دی کانټرکټ اف سیویلایزیشن څه شي دی کانټرکټ اف سیویلایزیشن هغه هم دا رنګ ورکړي کانټرکټ اف سیویلایزیشن. عیسایانو کې دوه قبیلې وي یا دوه ګروپه وو. یو ته وی نستوري او بل ته وی یعقوبي. انسانانو کې ډېر شي ګروپونه دي نستوري او یعقوبي. پاپای روم دا دواړه اپوسټیټ ډیکلیئر کړي دا دواړه مرتد دي. دواړه ګروپونه سړي ملحد دي مرتد دي اپوسټیټ دا کریسچن نه دي. دا ورته کنسپټ لغه نستوری او یعقوبی. اوس دایته موقع ملاو شو دایم د خسرو مرګ ورکړه. فکر زما د دشمن زما دوست دی بیسٹ فرینډ. او یهودیان په شپږ زره د خسرو فوج کې بندي شو د عیسایانو خلاف. اوس دغه هرقل چې د روم بادشاہ جوړ شو افریقي والا په زور دغه خسرو مقابله ونه کړی شو. خسرو ډنګې قبضه وکړه په انطاکیه باندې شام. په 614 کې دمشق فتح کړ. په 614 کې یروشلم ته ورسېد بیت المقدس ته. په دغه یو ښار کې 90,000 عیسایان قتل کړل. کنیسۃ القیامه هولي چرچ ورته وایي. عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی. دغه هولي چرچ هم برباد کړ. او هغه اصل سلیم کراس چې د کوم مطابق د عیسایانو عقیده وه چې عیسی په دې باندې کروسیفای شوی دی هغې ځان سره واغوستی یې مدائن ته چرته یې وړو مدائن ته. د دې علاقې غټ پادریو زکریا هغه هم گرفتار کړی و. پلاره چې کومې ګرځي او چرچونه په مخه راتلل هغه ټول ډیمالش کړل رنګ یې کړل. خسرو یو خط لیکه هرقل د روم بادشاہ ته. د هغې مضمون دا و چې د دنیا د ټول نه لوی خدای خسرو پرویز د هرقل په نامه ځان ته د دنیا ټول نه لوی خدای خداوند بزرګ. او هرقل ته ولیکل چې دا د دنیا د ټول نه لوی خدای خسرو پرویز طرف نه خط دی. یو ډېر بې شعوره بېوقوف او کمینه سړی هرقل دی.
او مضمون داو چې ستا په کوم خدای باندې ایمان دی هغه ستا ملګرتیا ولې ونه کړه؟ په یو کال کې دنه اردن فلسطین جزیره سینا دا ټول علاقه د ایرانیانو قبضه کې راغله دا د رومیانو کنټرول کې وه هغې ته ونیوه دلته دا جنگ روان بل طرف ته مکه معظمه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اهل مکه سره نظریاتي جنگ روان پشپک سوا پنځلس عیسوي کې څه مسلمانانو حبشې ته هجرت وکړه ابیسینیا اوس چې ورته ایتوپیا اصل ابیسینیا دا ایتوپیا ده او هغه ځای د رومیانو حلیف بادشاہ الهي نیګس نامه د اصحما نامه سره الف صاد ها میم ها اصحما نجاشی دا ټایټل دی لکه پریزیډنټ انګریزي کې ورته نیګس NEGUS نیګس اصحما ورته پولیټیکل اسایلم ورکړي اوس دا تاریخ کې مد نظر وساتئ نو خبره کلیر شوه چې اهل مکه د خسرو په کامیابو باندې ولې خوشاله وو د رومیانو په شکست ولې خوشاله وو دوه شی نمبر اول چې رومیانو اگر چې عیسایانو خو په آسماني دین باندې عقیده لرله نو مماثلت رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره چې دیم په آسماني دین یقین ساتي لازم کنسو چې دا محمد په آسماني دین یقین ساتي صحیح او د رومیانو مطابق ایرانیان دا د خود ساخته دین تابع د کوم دین د ځانه جوړ شوی دین او به عینه دغه کیفیت د مکې والو چې د خود ساخته دین تابع دا په یو وجه دیمه ده چې دغه مسلمانانو ته د رومیانو حلیف او ملګری بادشاہ پولیټیکل اسایلم ورکړل د دوه سيزونو اهل مکه په دې باعث کړ چې د ایرانیانو د فتح جشن مناوه چراغان وکړو موسیقي وکړه ګډای وکړه شرابونه وسکل او مسلمانانو پورې مسخره وکړي چې د آسماني دین تابعدار سره بدل ته هم دغه عمل کوو د الته چې رومیان سره کوم عمل شو اوس اگر چې رومیانو کافرانو ایرانیانو کافرانو صحیح خو اهل مکه په خپل امیجینیشن باندې یو بلاک جوړ کړ otherwise پیغمبر had nothing to do with their block پیغمبر څه وکړ رومیانو ته ایرانیانو څه دا چا سره تعلق دې دوړو کې اجازه درمنه خو مشرکین مکه دا خبره وکړه لہذا الله تعالی دا جواب ورکړ لاندې ورته وګوره الف لام میم الف لام میم الف الله لام لطیف او میم محمود العاقبه الف الله لام لطیف میم محمود العاقبه اللہ تعالیٰ سے دیر مہربان دے عاقبت بہتر ان کے دے انجام سوکھ گئی اللہ انجام اللہ کے بڑے مشکلات راشی ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ اگا غٹول کا ٹرن اراؤنڈ کی نتیجہ رزقار خواہش مطابق راشی محمود العاقبت صحیح اللہ لطیف محمود العاقبہ وما دوست ویلیو چې د مقطعات اصل معنا الله تبارک وتعالى
अलिफ लाम मीम असल माना क्या था मालूम है? अल्लाह का। अल्लाह आलम बिमुरादिही होंगे तावील करो, होंगे सको तावील करो कि अल्लाह ताला मेहरबान हुए, उसको तास तकलीफ किए, हाँ अंजाम बड़े तासर पार खैरी। मुसलमानों का अल्लाह ताला को उसको तकलीफ किए, अंजाम बेनी तक कैफियत जमूंगा मैं थोड़ी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ की इंशाअल्लाह अंजाम खैर। अलिफ लाम मीम अल्लाह ताला लतीफुन ढेर मेहरबान है, लुत्फ वाला है। लुत्फ माना मेहरबानी, काइंडनेस। महमूदुल आकिबा अंजाम बेहतर उनके दे, गुलिबत रूमियान शिकस्त वर्केश फी अदनल अर्ज़, फी अदना, द अदना दो माने की, द अदना सो माने की दो माने, यो अदना कमाना द करीब, देर करीब तक जो वही, हाँ अगले द अदना वही, वेम अदना कमाना द लगेस्ट पार्ट, देर लाने, फिर शर्म उसको आगा जमाना की द साइंस और टेक्नोलॉजी दुमरा डेवलप न हुआ कि दावर तक पता हुआ कि देश में की एलिवेशन पास आसमान सही है, सतह समंदर ना दोरा एलिवेटेड था सही, वो कब्जा से दा जम शेवे दर सतह समंदर ना पगलो के टूट लगा जाए दे मुद्दे वाले क्या था मालूम हो? अल्लाह ने कहा तुम्हारे को टेक्नोलॉजी बना दर कुरान में आजाद है कि गुलिबत रूम फी अदनल अर्ज़, मगलूब कुरुमियान फी अदनल अर्ज़, पागलान भी नहीं है सदस्मा की लान नहीं इन सेंस चिरदीना बलकत एलिवेशन इस समंदर ना दर दुनिया टोलना कर खता तरीन करना। और गुलिबत रूम फी अदनल अर्ज़ वहुम मिन बाद गलबिहिम सयग़लिबून, और दारूमियान पस द मगलूब के दौर देना सयग़लिबून आजर के गालिब बराजी फारिसियान बांधे उसके तो प्रोफेसी फिर सो यो को अल्लाह को रुपयो एक की दुआ जी खबर है, यो एक दुआ जी खबर है कि फी अदनल अर्ज़ लवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सही, और वे प्रोफेसी वर्का कि पयो सो काला के बदारूमियान फारिसियान बाने गालिब राजी प्रोफेसी वर्का और सीधा प्रोफेसी वर्का अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय इब्न खलफ, उबय इब्न खलफ ने खबीस सर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु उबय इब्न खलफ वो तेवी रूमियान पर गालिब राजी और फारिसियान उबय इब्न खलफ फरदा दस कत्ल गए तमाम सही B-52 और नजल और दाद टोल अर्थ बलाचो शो ब्याम वही मशर मुला से बगैर दिमाग दली थी सही उस पर दास अंदाज के सोगा से खबर के फाले होने सही नोरते रूमियान को ब्याह वाले रूमिया अब इस वापस मकरने में जिसका ब्याह वाले को नसीब अभी चलते खिलाफ ना मालूम है वो तख्ती कम हुआ देखते लाभ न मालूम तो वह गालिब बराजी कला बराजी वर्ते हुए दा बिद आलम की बिद सलीम में यो सो का है तो सो की यो सो अरे वो बकर वर्ते द्रे का है अरे वो बकर वर्ते पदरे का है अगर वर्ते शर्त की तू भैया शर्त की तू वे सोरा वे लस्कु खान कदरे काले के गालिब रामल जबल सुखान रखो कदरे काले के गालिब रामल जबल सुखान रखे और प्यारा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरहन दास शर्त के खुदम जायज नहीं आप जमाने के लिए जायज है थोड़ी बताओ तो कीमत है तस्वीर ना कीमत गैम्बलिंग तस्वीर गैम्बलिंग फलानी बाने पाबंदी न हुआ लिहाजा अबू बकर का शक किया खुद उबय इब्न खलफ सर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम जी उबय इब्न खलफ सर ने तब शक की खुद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो बिदअ लफ्ज अरबी की द्रेउन तरनह पूरे इतलाफ की द्रेउन तरनह पूरे द्रे सलो इंजो शपग वो अतना नेता द्रेउन फिक्स तो ये वर्ष सरला शे बदल वे सोर हुआ
وی ورته چې د شرط په اماونټ کې به دغه مې اضافه وکړو دې کلونو کې به هم ټکې اضافه وکړو صحیح. اوس ابی بن خلف he was very much sure چې in any way I am the winner. ذکر ورته شاب سوره کال وی دریونه تبنو وی ډن خو یو خان بسلسل ابو بکر ورته ډن رضی الله تعالی عنه دریونه تبنو کالو رومیان غالب رالل زبدر کوم سلوخان کرانل تبرا کې سلوخان صحیح. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون او دوی واپس د مغلوب کېدونا سيغلبون زر چې غالب کېږي با فی بضع سنین په یو څو کاله کې بضع معنا فیو د بضع معنا په انګریزي کې څه فیو او په پښتو کې یو څو کاله صحیح پاتې کی چند در چند سال در چند سال په یو څو کاله کې به غالب راځي دیونه وانه ترنو او واقعي چې وو کاله برابر شو رومیانو داسې شکست ورکړه چې خسرو ته لاړ نه غالبان نه دا ډول کې چې دا واقعیا د رومیانو د شکست دا د مدینې د هجرت ته 15 کاله وړاندې شو مدینې ته هجرت کول نه 15 کاله وړاندې نو 15 کاله هغه تیر شو او یو کال مدینه کې تیر شو دویم کال شروع شو او د دویم کال په رمضان کې غزوه بدر وشو د دویم کال په رمضان کې غزوه بدر وشو غزوه بدر کې څوک کامیاب شو رسول پاک صلی الله علیه وسلم او خود د اتفاق چې دغه ورځ چې رسول پاک غالب شو په کافرانو باندې التروم شکست ورکړ خسرو ته د سیم ډے ولا سمد رمضان و چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم شکست ورکړ اهل مکه ولا الترومیانو شکست ورکړ خسرو ته پسان شپږ سوه دویشت کې هجرت شوی مدینې منورې هجرت شپږ سوه دویشت کې او په دغه شپږ سوه دویشت کې قیصر د بحر اسود په لاره باندې راووت د مقابلې لپاره د پاپای روم نه پیسے وغوښتې په سود باندې پاپای روم سره ډېرې پیسې کلیجې سره پیسې ډېرې ورته موږ له پیسې پکار دي موږ له پکار پیسې پکار دي کرسچیانټي ډېر وال پړل دي کرسچیانټي ډېر ځپلې شوي دا به پیسې کوم خیراتي نه ورکړي د کلیسې پیسې دي څه کوي په سود باندې نو په سود دې پیسې واغستې پشپک سو درویش کی د شورو کا د ارمینیا طرف نه ایرتل شورو کا چرتن د ارمینیا طرف نه پشپک سو سنیرش کی آذربایجان ته نه وته اور دې مجوسیانو پیغمبر زردشت هغه چې کوم ځای پیدا دی لومبه هغه ښار تباہ مرکزی واسطه باندې او دا غینه بعد د ایران دارالسلطنت ته راورسېد او دا کامیابي په هغه ورځ شوه چې کومه ورځ باندې بدر کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کامیاب شو غلبت الروم فی ادنى الارض رومیان مغلوب شو باغلان دے ترین از مکہ کی وهم من بعد غلبهم دوی پس د مغلوب کی دور دینا سیغلبون دور چه غالب بشی کلا فی بضع سنین پیوسو کالا کی لیوسو کالا دا لغت پہ اعتبار بانے بدع دبری نوالی درنہ تو پسویم کام کامیاب شو پور
للہ الامر من قبل ومن بعد. اس دے پاؤ دا د نظریه خبره ده، دا د ایډیالوژي خبره ده، دا د آوټلوک خبره ده چې مشرکین مکه په تاسو تړلي رومیانو سره د ځان له خپل خیالي په لور راځي چې مونږ د ایرانیانو ملګری او تاسو چې ملګری، تاسو د رومیانو ملګری، حالانکه تاسو نه د رومیانو ملګری نه د عیسایانو ملګری نه د ایرانیانو ملګری. ایرانیانو تاسو په خدای ایمان نه ساتي او رومیانو تاسو په خدای ایمان نه ساتي. خسروم ځان ته خدای وایي او کیسرم ځان ته خدای وایي. صحیح، حالانکه تاسو عقیده خدا ده چې دنیا کې 100 انقلاب راشي، حاکمیت یوازې د الله دی. که دنیا کې د الله نوم غوښتل کې یو قسم وي، بیا هم عقیده سره چې حاکمیت د چا ده؟ د الله دی. الله تعالی وایي د عقیدې خبره چې د دې دنیا انقلابات سره تعلق نشته. دا تصور دا خو دیرپا نه دی، فارقه ورته صرف دیرپا نه دی، ډیوریبل نه دی، ته ورلاستیک دی. للہ الامر من قبل ومن بعد، خاص دا اللہ لپاره دی الامر اختیار ټول من قبل مخکې دی واقع ومن بعد پس د واقع ويومئذ يفرح المؤمنون. او دا هغه ورځ چې رومیان غالب راځي. ويومئذ صدا ورځ يفرح المؤمنون، خوشحالي کې به مؤمنان بنصر الله، دا الله په امداد باندې په بدر کې. اللہ تعالیٰ دویم پراپیسی ورکا، یو پراپیسی کوئی نہ ورکا چې رومیان بغالب رشی، او دویم دیٹ ورکا چې په کم تعلیم باندې تاسو بدر کې په کافرانو غالب رشی، دغه ورځ به الهي دغه نه چې یومئذ یفرح المؤمنون، دا بغاغه ورځ دی چې خوشحالېږي مؤمنان بنصر الله، دا الله په امداد. ینصر من یشاء، امداد کې الله تعالی چاته چې وی غواړي. وهو العزیز الرحیم، ادا الله تعالی غلبه والا رحم والا دی. وعد الله، دا وعده الله کړی دا. الله تعالی دا څنګه چې ما یو خیال ظاهر کړی، دا وعده الله کړی دا. certainly it will happen. دا شور لا یخلف الله وعده، مخالفت نہ کہ اللہ تعالیٰ تو وعدے بنے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خو اکثر خلق وغی نہ پوئیگی. نو باید چې په دغه ورځ ټولې دنیا ایمان نه وړوي چې او وکاله وړاندې دی پیغمبر ته دا خبره شوې وه، پته ونه کېده دا د خدای پیغمبر دی. کنی وکاله وړاندې په داسې سچویشن کې چې قیصر ته چېرته د ناستې ځای نه ملوي او بیا غالب راځي، ټوټلی امپاسبل. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، خو اکثریت د خلقو هغوی نه پوهېږي. یعلمون، الله تعالی به اکثریت د خلقو نه پوهېږي، ورپسې وایي یعلمون پوهېږي. دا خو دوه کنټرډکشن لري، زه فلانې نه پوهېږي او بیا هم پوهېږي. نو په یو شی نه پوهېږي بل شی باندې خدای وایي په دې دیني خبره نه پوهېږي، د دنیا په ژوند ټول ښه پوهېږي. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، پوهېږي په دې ظاهري او سطحي ژوند د دنیا باندې. وهم عن الآخرة هم غافلون، خود آخرت نه بالکل کیفیت او غافل دي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا مما جهلنا واسمعنا تلاوته الليل وأناء النهار. فلله خير الحافظ.